من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك مخکې خبر ذکر شو چې الله ولي الذين آمنوا الله تعالی د مؤمنانو دوست دی او یخرجهم من الظلمات الى النور د تیارونه راوباسي رڼا ته او کافران چې دي نو د دې دوستان شیطانان دي هغه د رڼا نه تیارو ته راوباسي. اوس د دې یو مثال یو طرف ته ابراهیم علیه السلام دی په داسې ماحول کې پیدا دی چې هغه ماحول ټول د تیارو او د شرک او د ګمراهۍ ماحول دی تر دې چې پلارم ګمراه دی حکمران هم ګمراه دی خواوشا ټول قبایل او ټول علاقه د ګمراهانو ده خو ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی یو رڼا وښوده یو نور یې وله ورکړو یو ایمان یې ورکړو یو رڼا یې ورکړو. بل طرف ته دغه نمرود دی چې ابراهیم علیه السلام هغه ته رڼا ښودله او هغه رڼا زده نه کړه. دا دواړه مثالونه دي. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ولتان دي کتلی هغه کس ته جګړه کوله د ابراهیم علیه السلام سره په باره د رب د کې. نو د رب په باره کې خو جګړه نه ده پکار چې د رب کوم اختیار دی نو هغه خو چیلنج کول نه دی پکار. د انسانانو په باره کې خبره پکار ده خو د رب په باره کې خو خبره نه ده پکار. کم از کم چې څوک دا مني چې الله تعالی رب دی نو بیا پکې جګړه ولې کوي. لیکن د دومره بدبخت و چې د رب په اختیاراتو کې خبرې کولې پر رب اعتراض کو او دا نشه پکې ولې پیدا شوی و ځکه چې ان آتاه الله الملک ځکه چې الله تعالی ول حکومت ورکړو نو چې الله تعالی ول حکومت ورکړي د زبرګې دلیلی نو بیا د زبرګو و یاره جی الله پاک ول حکومت ورکړی تعالی نه درکړی دلې ورکړی مال نه درکړی نمرود له ورکړی تعالی نه درکړی منموهن سنگ له ورکړی تم بیا منموهن سنگ شګنه ته سیک شو دغه چې سیکانو له ورکړی. دا خو ازمیخ دی دا خو الله تعالی چې ول ورکی نو دا ازمیخ د پاره ورکی. اذ قال ابراهيم چې کله ابراهيم عليه السلام ویل ربي الذي يحيي ويميت زما رب هغه ذات ته ژوند کول او ملک ول کوي. قال دبي انا احيي واميت زما رب زم د ژوند کول او ملک ول کوما. دغه خو تفصيلات مخکې رسول روان دي. سوره انبیاء کې برازي سوره عنکبوت کې برازي سوره صافات کې برازي چې اصل خبره دا و چې ابراهيم عليه السلام بوتان مات کړی چې بوتان مات کړو او به خلکو ته وی چې دا ما مات کړی چې ما نه دي مات کړی نو چا مات کړی نو بیا بادشاہ مخله بوته چې دا تسوي نو بیا دا مناظره او باس شروع شو. نو په دې باس کې بیا دا غینه بعد بیا نمرود وی چې دا اوس مړ کې ابنو له بنیانا ور ولا بلکې او دا پکې اوسېږي. نو دا هغه خبره. قال ابراهيم عليه السلام مرتبه فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. دا خبره په ځای پریدو دا څنګه چې دا ابراهيم عليه السلام اومنه چې تا مړ کول او ژوند کول یو سړی راوستو بی ګناه مړ کو او بل ګناګار پرې خو. نو ابراهيم عليه السلام په دې پوښتنه چې دا په دې نه پويږي ژوند کول او مړ کول ستوي دا خو زدي دي. نو زدي سړي جواب بیا دار چې بیا ولا په دې خله کې کانه ورکا بیا نو راشه دا څه خبره وته وګه چې دا د سره جواب نه. البته یوازې دا نه چې جواب به نه کده غواړي نو دا خبره د هدایت خبره هم ده کې دې چې دې په دې غلط فهمي کې دا مرګ او ژوند د په خیال کې دی ته وای چې لکه د مرګ او ژوند اختیار زما ده. نو راشه د دې خبره کې اوس بحث مکو چې کومه خبره الجاو شو دا په ځای پرې دا یو بل خبره راشه دا غي نه ډیره زیاته واضحه ده. نو دا انور دا طرف نه الله تعالی راخېږي تیر دې طرف نه راوخی په دې کې خو بیا بل څه نه کېده. فبهت الذي كفر نو ده حیران شو. یعنی معنا دا چې د صرف مناظره کوله د حق طالب نو حق د نه غوښته د حق طلب نه کاو د سملاره غوښته نه که سملاره غوښته نه یوازې حیران شوی بنوي بلکې په دې به پوه شوی وي چې لکه واقعي دغه کار که زما په ذهن کې دا و چې دا زما دی خو دا کار خو کم از کم زما نه دی. نو دا خو د لارې د مندو خبره وه لیکن دی صرف چپ شو خاموش شو ځکه چې د صرف مناظره کوله د حق اجدا کولو سره او د حق د منلو سره څه کار نه و. که کار یې وی نو په دې دویمه خبره باندې دی سمېده بیا. نو دا به ته طریقه اجده کې چې کوم سړی چې دی هغه صرف د پړ وړ دپاره خبره کوي نو هغه ته به بلکل اخرنۍ خبره کوي چې دی غلی شي چې وخت دې نه خرابوي او چې کوم سړی هغه د طلب د هدایت کوي نو هغه ته به لار ښیي. قال ابراهيم عليه السلام ارتوي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق الله تعالى روباش د انور د مشرق نافات بها من المغرب تي روباش د مغرب دا
فبهت الذي کفر، نو حیران شو او لا جواب شو هغه سړی چې کافرو. حیران ځکه شو چې کافرو او زدي کافرو. کله زدي کافر نه وای نو دی به حیرانېده نه، بلکې دا به سمه لار مونږ دی. دا د لارې د مندو طریقه وه. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله تعالی هدایت نه کوي په زور باندې داسې ظالمانو خلکو ته. داسې ظالم ته الله تعالی په زور لار نه ښیي، داسې بدبخت قدر نه کوي. نو الله تعالی په نسبت باندې هدایت ډېر قدرمن شی دی. ستا په نسبت باندې 10 روپۍ ډېرې قدرمنې دي، نو ته هغه چاله نه ورکوې چې ستا په مخ کې یو ځل وشلی. نو د الله تعالی په نسبت باندې خدا هدایت ډېر قدرمن شی دی. څوک یې بې قدري کوي هغه نه ورکوي، هغه زدي دی نو هغه ولې ورکوي. او کالذي مر على قرية، یا پشان دا کس. او کالذي الم تر الى الذي الم تر الى كالذي، دا کاپ پکې د مثل په معنا زائد شي. ولتا ندی کتلیا کستا او یا تا ندی کتلیا کستا مر على قرية چې په یو کلی باندې روانو، وهي خاوية على عروشها، او دا کلی پروت په خپل چتونو باندې. دا سړی څوک؟ نو دلته ابن جرير طبري وی لا حاجت لنا الى معرفه اسمه، د دې نوم غستو ته اړوجت نشته، د دې نوم پیژندو ته اړوجت نه. څوک کی خبره نه ده، خبره پدې کې ده چې دا کار څنګه دا اوصاف او دا خبره څه ده. او عام خلق خو وجد حضرت عزير عليه السلام، بلکې بعضی پکې دا ویل چې دا د آخرت نه منکرو، د دې وجه نه دی وی چې دا پکې یقینا نه ده چې دا څوک. وهي خاوية على عروشها، او دا کلی پروت په خپل چتونو باندې. دا د لرګو آبادی ده کنه په چتونو باندې. نو مطلب دا دی چې هغه آبادی اول راولوید او دیوالونه ورپسې راولوید. نو دا په چتونو پروتو، دا کلی په چتونو پروتو، دا دیوالونه په چتونو د پاسه پراته، چتونه مخکې وراسته شوي او دا مخکې راولوید، دیوالونه ورپسې راولوید. قال دوی ان يحيي هذه الله بعد موتها، څنګه ژوندې کوي دا کلی الله تعالی د دې د مرګ نه بعد. څنګه یعنی کیف د دې د ژوندې کېدو کیفیت به صحیح. څوک ته سړی ګوري ولې سره ژوندې کېږي، دا به څنګه کېږي؟ نو که پیغمبري نو د کیفیت تپوس کوي، او که نه منکري نو بیا به انکار کوي. نو دا فاماته الله 100 عام، نو الله تعالی دې مړ کو، باقي پاتې کو 100 کاله. مړی که 100 کاله، نو مړ کول خو یو وخت په یو وخت کې 100 کاله کې مړ کول خو نه، یعنی مړی کو او پاتې که 100 کاله. ثم بعثه بیرا پورتکو. قال ورته وی کم لبست، سونه وخت تیر کو. قال دوی لبست یوما او بعض یوم، ما وخت تیر کو ورځ یا حصہ د ورځې. قال الله ورته بل لبست 100 عام، تا خو وخت تیر کو 100 کاله. او دته پته نشته کدا غیر پیغمبري خو خیر، خو که پیغمبري نو ګوره د پسمکه د پاسه مړ پروت دی، او په دې 100 کاله کې په دې دنیا کې زلزلې او طوفانونه او سیلابونه او یخنۍ او ګرمۍ او باد و باران، خدای خبر څه باندې راغلي په 100 کاله کې څه نه راځي. نو دې د دې خبر نه دی. او دلته دې پکې لګیا دی وای پر قبر کې دنه چې څنګه ژوند دی، نو وای داسې ته خبرې لکه چنچڼې نه چې سړی خبرې چې دا نر دی که خزانه، ته په ژوندونی د چنچڼې نر او خزانه پیژنې. حاج دا چرته کې چا په خوا ویلي. تحفه نصایح یو کتاب دی د فارسی، نو پاره کې څه شعرونه ویلي. وی درگور باشد زندگی چو زندگی امروز ما، کنجش نشیند بر قبر مردا بداند ماده نر. وی په ګور کې په قبر کې سړی داسې ژوندی لکه نن چې زه ژوندی ما، او چې په قبر چنچڼه کینی نو مړی د نر او د ښځې نه خبرې. زما سره طالب علم یو ملګری او د هغه ترم داسې خبرې کولې. نو هغه یو ځل هغه ورته وویل چې زه داسې چل به وکړم، زما او ستا په منځ کې دا فیصله شوه، ته به ښې سترګې غاړې او څادر به دې صرف په سر راچولی، او زه به د چنچڼو پر څادر د پاسه کښېنوم، ته به ما ته وایې چې نر دی که ښځه. نو هغه وایي زما ته څه په ابي او ته څه پلان کړي. نو هغه ورته چې ګوره چې ته په سترګې غاړې او ته هم ولي الله ایزبرګې، نو چې ته په څادر نه باره چنچڼه نه پېژنې، نو هغه د 2 ګزه خاورې نه باره چنچڼه څنګه پېژنې؟ دا قرآن ویلي که حدیث ویلي؟ الله ویلي که رسول ویلي؟ د ځانه لګي. دلته ګوره حضرت عزیر علیه السلام فرض کړه، نو هغه پیغمبر دی په ځمکه د پاسه پروت دی، خو چې ورته پته نشته دی. نو نشته ځکه د هغه ژوند چې کمی که نه دې نه پته تا ته لګي که نه چې دا ژوند د هغه چې دی دا د دې دنیا هغه ژوند نه دی. اصل ژوند په هغه روح کې دی او د دې جسم سره یو تعلق هم دی، خو د دې باوجود په هغه تعلق باندې چې دا روح کوم خوشحالي محسوسوي نو هغه د دنیا سره څه تعلق نشته. دنیا سره تعلق مکمل ختم دی. هغه به خوشحالي چې هغه محسوسوي هغه بل شانې خوشحالي ده، هغه د ژوند سره تعلق نشته.
دا عین ممکنه د ستا په مخ کې مړی پروت او ملایکه راشي او راپایسي او ته خبر نشي. سوال جواب ته ستا په مخ کې علي ته نه خبرېږي، ځکه چې هغه سوال جواب چې ته علي هغه د دنیایي خبرې نه دي کنه. ستا په مخ کې به او سوال جواب به نه اخلي او ته به نه پوهېږي. لکه څنګه چې تا ته ما آیت پیش کړی چې ولو ترى اذ يتوفى الملائکة الذین اذ يتوفى الذین كفروا الملائکة یضربون وجوههم وادبارهم، چې کله وجنې په دغه وخت ولا د املا وایي او دا مخ ولا وایي، نو هغه وخت خو ستا په مخ کې کنه. نو چې ستا په مخ کې نو ته پې پوهېږې چې سپېړی ولا ورکړه، ته پې پوهېږې چې بل املا یې ووو. نه دا روحاني وهل دي، دا روحاني غربول دي. نو دغه خوشحالي هم دغه روحاني ده. نو دا داسې معنا نه ده چې ته پې نه پوهېږې، خو دا د ځانه لګیا دي چې دا د دې دنیا د حال نه خبر دي او داسې دي او ارواحان راځي او په بلو کې نیو چې څه ورکړي نو بیا ځي او داسې د ځانه لګیا دي. ارواحان به یا په جنت کې او یا به په دوزخ کې. که په علیین کې نو خو د خوشحالۍ ځای دی، هغه په دې څخه مرداره دنیا څه کوي چې دې له راځي. او که په سجین کې نو په جیل کې دی، دا د دنیا جیل دی چې د سوری به پکې وکړي او راوبوځي، یا به پولیس له پیسې ورکړي او یا به پولیس ته په سترګو کې مرچکی واچوي، اتکړۍ به ماته کړي. نو څنګه به راځي؟ زه دی او په جیل کې دی. نو دا خبره غلطه ده. دنیا ته واپس راتلل پکې نشته او نه د دنیا نه خبرېدل شته. چې مړ شو نو دا مرګ د دې خبرې دلیل دی چې اوس نه خبرېږي. دا مطلب شو. قال كم لبست، څومره وخت تیر کړ؟ قال لبست يوما او بعض يوم، ما ورځ نیمه تېره کړه. قال بل لبست 100 عام، ځکه چې د روح چې په کوم ځای کې دی نو هلته خو زمانه نشته، هلته خو د انور دا ګردش او دا شیزونه میزونه هلته شته، نو هلته خو هغه وخت هغسې نه دی. عیسی علیه السلام چې واپس را کوزېږي نو د سر نه به اوبه بهېږي، ځکه چې واپس ته نو لامبلي. بس وخت نه دی تېر شوی، دومره موده وشوه، 2000 کاله وشو. هلته د وخت د تېرېدو خبره په دې دنیا کې دلته ده، هلته نشته. نو دیم دا روح چې کوم ځای کې دی نو هلته خو وخت نه تېرېږي، څه شپه ورځې خو هلته نه چې هلته یې کلونه شمارلي وي. ناډو پته ورته وایي ورځ نیمه مې تېره کړه. قال بل لبست 100 عام، الله تعالی ورته وایي تا خو وخت تېر کړ 100 کاله. فانظر الی طعامک، وګوره د خپل خوراک ته، هر څه چې ورسره و، انځر و که سرکه و او که کجوري وي که بل څه و، دې کې زموږ څه کار دی؟ ته څه خورې خو نه، نه اوس ته چې ته وخورې، هر څه چې الی طعامک، خپل خوراک ته، و شرابک، و خپل څښاک ته. څه د خوراک څښاک سامان خو به ورسره، پیغمبران هم د ځان سره د خوراک څښاک سامان ګرځوي، په بل چا خامخا بوج خو نه. لم يتسنه، لم يتسنه چې دا متغیر شوی نه دی، تغیر اصل کې سنه یسنی، تسنه دا خو دا ها خو د وقف د پاره ده کنه، اصل کې سنه نه ده. نو سن غاښ تم وي، سن کال تم وي، مطلب دا دی چې تبدیلی، اصل کې سن کال ته وي. نو تسنه یتسنه معنا دا ده، او یا سننه یسننو، سنه یسنو، د دې معنا کال تېرېدل دي. نو چې کال تېرېږي نو تغییر راځي، نو شی خرابېږي. وخت په تېرېدو باندې هغه شی څه کېږي؟ ترکې کېږي، خرابې. وایي لم یتسنه، دا نه دی خراب. په 100 کاله کې دا خوراک او څښاک خراب شوی نه دی. ولې نه دی خراب؟ بس الله تعالی ساته کړ، فریج کې نه و پروت، مسالې پې نه واچولې. وایي نه مې دی خراب، څه خرابوم هغه خرابوم، چې نه خرابوم هغه نه خرابوم. خر هغه دی ترې ورې شوی دی، زرې زرې شوی دی، او سامان چې دی د خوراک هغه په خپل ځای روغ پاتې دی. بس چې کوم خرابوي یا خراب کړي، چې کوم نه خرابوي نه خرابوي، دا د الله تعالی اختیار دی. دقه خبره الله تعالی دته ښیي چې کوم شی زه ضایع کول غواړم او بربادوم یا برباد کړم، چې نه بربادوم نه بربادوم، دا زما اختیار دی. دا دواړه شیزونه یو یې بچ پاتې کړ، بل یې بچ پاتې نه کړ. دا ورته وښودله چې د کلونو په تېرېدو باندې څه چل نه کېږي، او چې زه خرابوم خرابېږي، چې نه خرابوم نه خرابېږي. وانظر الی حمارک، وګوره خپل خر ته، یعنې سورلی ته. ونجعلک آیة للناس، او دې دپاره تا مونږ ګرځو نښه د خلکو دپاره. وانظر الی العظام، وګوره دې هډوکو ته. کیف ننشزها، څنګه یې راوچتو مونږه. نشوز راوچتولو ته ویلی کېږي، ناشزه. ثم نکسوها لحما، بیا ورته ورغوندو غوښې. نو به ده چې ورته کتل نو به د هډوکې به هم داسې راوچت شو، بیا به پرې غوښې شروع شو، داسې ورو ورو به پرې خر جوړ شو، بس اواز خبرې هغه پکې پیدا شو، سا پکې پیدا شو، ده ورته کتل. فلما تبین له، هر کله چې خبره ورته په ډاګه شوه، هسې صرف راښکاره شوه که ښه په ډاګه شوه. حتی یتبین لکم،
فلما تبين له چې خبر ترا په ډاګه شوه قال وی اعلم پوهېږم ان الله على كل شيء قدير چې الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى دا د احیاء الموات په باره کې خبره ده. مخکې دا ویلی شو ټول کلیوال مړه شو بیا ژوندي شو، دلته بیا وګوره خر مړ شو بیا ژوندی شو، سړی مړ شو بیا ژوندی شو، دلته بیا د ابراهیم علیه السلام خبره ده. دا ګوره په بعث بعد الموت باندې په یو سورت بقره کې څومره واقعات هلته مخکې په هغه کې تیر شو، سړی وجلی شوی و بیا را ژوندی شو، په غوا باندې ووهو. دا څلور غټ غټ واقعات دلته په دې سورت بقره کې تا ته میلاو شو چې دا د بعث بعد الموت دلایل دي، د مرګ نه پس د ژوند دلیل دی. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى چې کله ابراهیم علیه السلام ویلو د ما رب ما ته وښیه ته څنګه مړي ژوندي کې. قال اولم تؤمن الله تعالی یې ولې ته نه منې؟ قال بلا د وی ولې نه منم ولكن ليطمئن قلبي لیکن چې زړه مې مطمئن شي. د دې سوال مطلب د ابراهیم علیه السلام نه د اعتراض دفع کول دي. که دا سوال او جواب په قرآن کې نه وای نو خلکو به ویل چې ګوره ابراهیم علیه السلام نه منو دا خو الله تعالی وښودو ځکه یې مني. نو دا د ابراهیم علیه السلام په مقام باندې یو اعتراض نو الله تعالی ته تپوس وکړو چې ولې نه منې؟ هغه ولې نه منم بلا منم ولكن ليطمئن قلبي چې زړه مې مطمئن شي. دا اطمینان څه شی دی؟ وایي دا د ایمان نه اخوا یو شی دی. اولنی شی چې دی ایمان دی او د انسانانو نه مطلوب ایمان دی، ځکه یې ورته وایي اولم تؤمن، ایمان دی پې نشته. نو ایمان جدا شی دی او اطمینان د ایمان ځان له یو کیفیت دی. نو دغه کیفیت چې دی دا ضروري نه دی د هر چا دپاره. البته ابراهیم علیه السلام د الله تعالی نه غوښته او الله تعالی د ابراهیم علیه السلام د مقام او د مرتبې د وجې نه وله ورنه دا ضروري نه دی. ایمان ضروري دی ځکه یې ورته وایي چې اولم تؤمن. دا اطمینان دا ضروري، دا اطمینان چې کوم په مشاهده باندې حاصلېږي دا خو ضروري نه دی. البته خلکو پکې یو اعتراض کړی دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي چې زما په غیب باندې داسې د الله تعالی په قدرتونو باندې او د الله تعالی په صفاتو مې داسې عقیده ده چې لو کشف الغطاء که دا پرده د مخې نه لرې شي او زار سوینم نو مزددت یقینا، زما یقین کې به اضافه رانه شي. وایي دغه مرتبه ابراهیم علیه السلام ته حاصله وه چې کومه حضرت علی ته حاصله دا یقینا ابراهیم علیه السلام ته حاصله وه. خو دا د مشاهدې خبره جدا ده او دا د انبیاو دپاره الله تعالی سره یو خاص مقام دی. نو هغه سوال وکړو الله تعالی ورته وښود. دا نه د ایمان دپاره ضروري دی او نه د دې سوال ستا دپاره پکار دی. خو دا تا ته الله تعالی د ابراهیم علیه السلام هغه مقام او مرتبه ښیي چې د الله په دربار کې څومره لوی شان او وایي ما ته زما په مخ کې مړی ژوندی که وایي ها دا وګوره. داسې خو ابراهیم علیه السلام ته د اسمانونو بادشاهي هم ښودلې ده. سورت انعام کې راځي وکذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. نو ته به دا هم غواړې ولكن ليطمئن قلبي لیکن چې زما مطمئن شي زما زړه. قال فخذ اربعه من الطير. الله تعالی ورته ونیسه څلور مرغۍ فصرهن الیک، ځان سره مانوسې کا، ځان سره را مایلې کا، ښې ځان سره عادت کا چې تا ته پته ولګي چې دا هغه مرغۍ دي. سوار یسورو مال یمیلو ته وایي په خبره باندې پوه. کشاف پکې یو شعر نقل کړی دی وما سوید الاعناق فیهم جبلة ولكن اطراف الرماح تسورها. وی زما دا اس چې په دې جنګ کې دا مخ یو خوا بل خوا کوي نو دا د خوی نه دی، خو د هغه طرف نه نیزې ډېرې تیز را روانې دي نو ځکه یې دا سټ اړې راړی. ولكن اطراف الرماح تسورها سوار یسور تمیلها راکږي داسې. نو فسرهن ځان سره عادت کا او بیا به یې وچقې، بیا به یې مړې کړې چې ښه عادت کړي نو بیا به حلال کړي او بیا به ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. بیا به کېدې په هر یو غر باندې د دې نه یو حصه. نږدې چې کوم غرونه دي داسې نه چې ستا د مخامخ د دیر په دې غر باندې به یې مېښودي، خو په هغه ځای کې چې کوم کل جبل معنا دا ده چې په هغه ځای کې چې کوم غرونه نو په هغې باندې ته کېده. نږدې غونډۍ به وي په هغې ته کېده جزءا یو حصه ته کېده. او دا مرغۍ کمې وي نو په دې کې زموږ څه کار دی چې مرغۍ کمې وي. موږ یو ځلې دلته یو علاقې ته راغلي ډېره موده مخکینۍ خبره ده. دیګار ته زه راغلی وم دعا له، یاره کم از کم یو 18 کاله نه خو به زیات کېږي. نو هلته په جومات کې یو دعا وه، جنازه وه، جنازې ته راغلی. نو په جومات کې یو مولوي صاحب تقریر کاوه. زما په خوا کې زما یو شاګرد ناست وکیل، نو هغه ناست نو درس به مونږ هلته کوو. نو هغه سړي تقریر کوو چې ابراهیم علیه السلام یو میږی راونیو او یو یې کوتره راونیوله او یو یې کارغه راونیو یو یې طاووس راونیو. نو هغه ما ته وویل تا خو پکې ما ته دا نه دي ویلي
چې دا پکې یو میږی و. نو ما هغه ته مې ته تپوس وکړه میږی مرغۍ ده؟ ما تر دنه تپوس وکړه چې وایي یو پکې میږی و. نو قرآن خو وایي چې 4 من الطير سرور مرغۍ راونیسه. بیا تر دنه تپوس وکړه چې مرغۍ میږی ده؟ میږی مرغۍ ده؟ وایي وایي که زه تپوس ته کوم مې جګړه مه ګوره کښېنه غلی خبره ده وایي سړی دی لګیا دی پوهېږې څه وایي خلک نو. په دې سخاکوټ کې یو پیر صاحب و هغه په جومات کې تقریر کوه په دغه کې په جنازه کې و عیسی علیه السلام به دا مړي چې راپاڅول نو څنګه به یې راپاڅول؟ غټه خلطه یې اغوستې وه غټ پټکی والی و غټه کونټۍ ورسره وه پوهېږې په خبره باندې. و عیسی علیه السلام به مړي ته ودرېده او کونټۍ به یې ورته رسې کړه وایي چې یا حیو یا قیوم قم باذن الله. مړي ته به یې وایي چې یا حیو یا قیوم قم باذن الله. او خلکو په کې دا غټ مولوي صاحب هلکه یا حیو یا قیوم ته مړي ته وایي نو مړی حیو قیوم دی که الله تعالی حیو قیوم دی نو امیان یې د دې سره څه کوي پوهېږې په خبره باندې. هغه غریبانان د سره څه خبر دی هغې ته خو د هدایې عبارت وی او د کافیې عبارت ورته وی هغه وایي دا قرآن وایي. دا مطلب شو څه مرغۍ به ستا په دې کې څه کار دی؟ هره مرغۍ چې و چې ټولې مرغۍ ته راجمع کړې نو اوس به راژوندی شي. ثم ادعوهن بیا ورته آواز وکړه یاتینک سعیا راځي به تاله په منډه په هوا به نه راشي چې په منډه به راشي دله ځکه چې په هوا به د نورو مرغو سره ګډې وډې شي نو په منډه به دله راځي ته به یې وپېژنې چې دا هغه مرغۍ دی. وینې تا وانه اورېده مړي اوري که نه اوري یا لکه تاسو واورېده مړي اوري که نه اوري دا مرغۍ چې وچقولې او پر یو غر باندې دا کېښودې نو دا مړی وي که نه وي حاجي او دې مړو مرغو ته چا آواز وکړو؟ ابراهیم علیه السلام. نو پته ونه لګېده چې مړي اوري نو ما چې پته ولګېده نو ته هم اوس وچقوه او دغلته یې کښېږده هغه لا په غر کېښودې ته دلته د منګي په سر کېږده او بیا ورته ویې راشه چې زه وینم چې اوري که نه اوري اوري نو بیا راځي نو دا راتله او اورېده دا معجزه ده که دا داسې معمول دی نو که معمول نو ته هم چرګه حلاله که بیا ورته ویې راشه دا خو اسانه خبره ده اوس بیا پته ولګي چې واوري که نه نو دا معجزاتو باندې لګیا دی قیاس کوي. هلکه معجزه خو معجزه یو د پیغمبر خبره شي د الله تعالی کاري او د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیلی نو دا معنا نه ده دا معمول شو دا اوس یو عمل دی به داسې به همیشه کېږي چې ته مؤمن شې نو دریاب به دله په مخه لار درکوي اور به دې نسیږي کښېنه په تمه شه ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي دا ته چا وي دا د پیغمبرۍ کار دی که دا ستا کار دی. ثم ادعوهن بیا ورته آواز وکړه یاتینک سعیا راځي به تاله په منډه وعلم پرې باندې پوه شه ان الله عزیز حکیم چې الله تعالی غالب او حکمت والا دی. بیا هغه مخکینۍ خبره ده د انفاق فی سبیل الله خبره هلته مختصره شوې وه انفقوا من یو آیت کې شوې وه که نه یا ایها الذین آمنوا انفقوا بیا پکې مخکې د توحید خبره راغله د الله تعالی د توحید بیا پکې د بعث بعد الموت خبرې راغلې چې ګورې د توحید دا خبره چې ده د دې په خوند به تعالی پوه شي چې کله ته د مرګ نه پس راژوندی شي اصلي خوند به یې په هغه وخت کې بیا وګورې او ته بیا وایي چې دا ټولې خبرې د کوم مقصد دپاره دي نو هغه مقصد دپاره بیا قرباني پکار ده نو قرباني د پیسو ده. انفقوا خرچ کوئ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله مثال دا کسانو حالت دا کسانو چې خرچ کوي خپل مالونه د الله د دین د غلبې دپاره کمثل حبة په شان د مثال یو دانې دی انبتت 7 سنابل چې رازرغون کي ووږي فی کل سنبلة 100 حبة په هر وږي کې 100 دانې. نو ګوره الله تعالی کله کله د یو عمل په بدل کې سړي له یو په 200 اجر ورکوي وږي او په هر وږي کې 100 دانې نو څو شوې؟ اوس ګوره الله تعالی داسې په لنډه ونه وایي چې څوک خرچ کوي نو یو په 200 بوله ورکوي داسې ولې نه وایي چې دومره خبره اوږده شوه یو دانه ده چې رازرغون کي 2 وږي او په هر وږي کې 100 دانې نو د دې په ځای خو لنډه خبره دا وه چې یو په 200 دی ذکر ته وایي چې هر چا ته یو په 200 اجر نه میلاویږي لکه د هرې دانې نه چې 2 وږي نه زرغونېږي او په هر وږي کې رښتیا مو دا 100 دانې نه وي صحیح زرغونه هله کېږي چې یو دا تخم ډېر مزېدار بل دا چې هغه ځمکه ډېره مزېداره بل دا چې هغه زمیندار په دې کروندې په حالت او په موقع او په دې موسم باندې پوهېږي بیا دا چې هغه وله اوبه م ورکړي بیا دا چې هغه د هغې ډېره بهترینه خصمانه او خوا وشا چې دا بېځایه بوټي دي دا او د دې وږي حفاظت هم وکړي او بیا په موسم باندې دا کټ کړي نو دغه شان انفاق دی نو د دې دپاره ښه تخم پکار دی معنا دا چې حلال مال خرچ کوه نو هر څوک چې مال خرچ کړي نو بس یو په 200 به ورته میلاویږي نه جي نو چا به روپۍ به یا حلال یو یا به ارامئ نو چې ارامئ نو څنګه به میلاو شي تخم به ښه پکار بیا دا چې موقع به کله کله به یو موقع د لږو پیسو د خرچ کولو ته به خرچ کړي
کله به پیسې موقع د خرج کول نه او ته به ډېرې خرج کړي نو چې پیسې د وخت د خرج کولو یو ته خرج ونه کړي او بیا وخت د خرج کولو نه یو ته خرج وکړي نو د دواړو ثواب خو برابر نه دی کنه یو حدیث کې راغلی دی چې سبقت درهم 100,000 درهم د الله تعالی په دربار کې 1 روپۍ د 1,00,000 روپیو نه نمبر ویوړو هغه 1 روپۍ ډېر لوی کار وکړو او ډېره زیاته قبوله شوه 1,00,000 قبول نه شوه ځکه چې دغه 1,00,000 به پاکې نه وي دغه 1,00,000 به شکمنې وي دغه نیت به ښه نه و هغه سړی هغه موقع کې به د 1,00,000 روپیو د خرج کولو ضرورت نه و دغه 1 روپۍ چې ورکړه نو هغه به ډېر محتاج و دغه روپۍ حلاله وه هغه نیت ښه و هغه موقع ډېره زبردسته مناسبه وه نو دې ته به پکې ګورئ که بس هر څه سر یې پټولو دی مونږ چې واړو داسې به م هغه بال یا څه شی چې به م راواچوو مونږ به لکه سر یې پټولو که د چا په سر ولګېد زه ذمهوار نه یم نو دا طریقه خو نه ده چې سر یې پټولو چې د ټولو هغه به یو شانته میلاوي بس خو د چا روپۍ خرڅ ده ته به په 200 میلاوېږي او دته به په زرګونه میلاوېږي په لکونه به ورته میلاوېږي نو دا ته دا چل کوې که دا الله تعالی به دا کوي هر وږي کې 100 دانې هر یو دانه چې دی پای کې 2 وږي را زرغونېږي نه جي دا خو به ځینې دا بس شرایط غواړي ښه طریقه به ښه تخم به غواړي ښه موسم به غواړي ښه تجربه به غواړي ښه حفاظت به غواړي نو دې ته پکې فکر نشته خو بس هر چا ته وایي تا ته دومره میلاو شو دا ته ورکوې که الله تعالی یې ورکوي دا مطلب شو والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی زیاتوي د دې نه هغه چا ته چې د هغه اراده شي د دې نه زیات هم یو په 200 په لکونو یې هم ورکوي یو په لاک یو په 2 لک هم په حدیث کې راغلی دي په هغې هم ورکوي والله واسع علیم والله تعالی فراخ قدرت والا دی او ډېر عالم دی په نیتونو باندې نو فراخ قدرت والا دی سببونه ورسره څه کم نه دي خو علیم پوه دی په نیتونو باندې دې سړي په کم نیت دا کار وکړو او دا موقع وکړه نه وه نو بې موقع خرچه چې دی هغه فایده نه کوي او د موقع خرچه چې دی هغه که لږه وي نو هغه ډېره فایده وکړي او حلاله پیسه قبلېږي لا يقبل الله تعالی صلاة بغیر طهور څنګه چې بغیر د پاکۍ او د اودس نه مونځ نه قبلېږي نو ولا صدقة من غلول د حرام مال نه صدقه هم نه قبلېږي په دوکو دی اغستی دی په دړاکو او بیا لګې صدقې ته ورکې حرام مال دې را جمع کړی دی او بیا د هغې نه څه ورکې صدقې نو دا کار مه کوه نه قبلېږي بیا د غریب کار به وشي او ته پکې هسې لاړې لاړې والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم الله تعالی فلاح قدرت والا دی او پوه دی په نیتونو باندې دا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله یا کسان چې خرج کوي مالونه د الله د رضا دپاره ثم لا یتبعون ما انفقوا بیا نه ورپسې کوي په خپلې خرچه پسې مننس بادل ولا اذن او نه تکلیف چې چاله څه ورکړي نو بیا یې پس بادي نه چې زه مړه ته زما په ډوډو لوی شوی ته وګوره تا ته خپل وخت یاد نه دی چې ما به دله خیراتونه درکول او زکاتونه به مې او دا نو بیا څه له وله ورکوې د دې نه خو هغه د لوږې نه مړ ښه دی او چې تا ورته پته وي چې ته دا چل کوې او ستا نه یالي که نه نو دغه دې زهر شي بیا تا نه یې ولې یالي پکار دی تا ته وایي چې دا سنبال که ستا نه اډوالم نه چې ته بادل کې د هغه احسان په ځان باندې ومنه چې هغه ستا نه قبول کړو ثم لا يتبعون ما انفقوا بیا نه ورپسې کوي په خپل خرچه پسې مننس بادل ولا اذن او نه تکلیف چې دا پنډی دی زما پرې زکاتونه پیړې شوي دي او زما په ډوډو لوی شوی او دا تکلیف او یو ته وایي چې ما وله زکات ورکړه بل وایي مونږ ورکړه خیرات لیږو بل وایي مونږ په ډوډو لویږي بل وایي مونږ وله ډوډۍ ورکوو دا نو د دې نه څه مطلب دی د دې نه خو یې مه ورکوه د دې نه خو د لوږې نه مړ ښه دی عزت نفس دی وله ټول څه کو تباه دې کوو لهم اجرهم دې دپاره به مزدوري دی چې دا کار نه کوي د الله د رضا دپاره یې کوي لهم اجرهم عند ربهم دې ته به مزدوري ملاوېږي د دې د رب په نس ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به یره په دې باندې او نه به دې غمجن شي د دې ترجمه مخکې تېره شوې وه چې د یرې او د غمجن کېدو څه معنی قول معروف ومغفرة قول معروف روغه خبره مزیداره خبره ومغفرة او بخنه پرده اچول دایم معنا ده خیر غردی من صدقه داغ خیرات نه یتبعها اذا چې ورپسې شي ورپسې تکلیف څه مطلب دی چا د سوال وکړو نو ته قول معروف یاره الله تعالی دې تعلم درکړي قول معروف څه خبره ده الله دې تعالی وسعت درکړي الله تعالی دې تعالی درکړي ستا حاجت دې الله تعالی پوره کړي ومغفرة معافي وکړه دا څه وته معافي وکړه یاره جی معاف کړه ومغفرة پرده پرې راواچوه خیر دا کارونه غوره دی من صدقه دا تجاوز عن السائل مطلب څه د سره نه او یا دا ده چې هغه د زور لګولی نو بد رد ورته مه وایه واما السائل فلا تنهر بس کوشش وکړه چې ته
که څه ورکې که څه نه ورکې هغه وروستو خبره ده، خو کم از کم دا چې سوالګري ته بدې ردې مه وایه، او چې هغه ډېر زیات بدې ردې ووایي نو ته ترې تجاوز وکړه، بس مخ ترې نه واړوه. خیر دا غوره دي من صدقة دا هغې خیرات نه یتبعها ازا چې ورپسې شي ورپسې تکلیف. والله غني حلیم، والله تعالی بې حاجته دی او صبرناک دی. الله تعالی بې حاجته دی، ته محتاج یې، نو دا ته د الله په نوم چې ورکې نو داسې مه وایه چې ما ورکړه الله تعالی. الله تعالی ته حاجت نشته، دا خو ستا د فایدې دپاره تعالی ساتي. بیا دا مطلب شو. یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، مه بربادوئ خپل خیراتونه پس بادلو په تکلیف. کالذي د هغې کس په شانتې ینفق ماله رئاء الناس چې خرڅ کوي خپل مالونه د خلکو د ښودنې دپاره، خلکو د ښودنې دپاره چې خلکو ته یې ښیي نو بیا ډېرې پیسې لګوي، دومره دومره پیسې مې ولګول. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، او ایمان نه راوړي په الله باندې په ورځ وروستۍ، فمثله کمثل صفوان، نو مثال د ده په شان د یو تړ دی. صفوان یو تړ، یو غټ غټ، علیه تراب چې په هغې باندې خاوري، په دې باندې پوه نه شوي، او فاصابه وابل، نو ورسېږي ده ته باران، فترکه صلدا، نو پرېږدي ده لره څه خالي. ګوره خاوره چې په یو ځای باندې پرته وي نو په هغې کې چې ته تخم ور واچوې نو هغه زرغون شي، خو چې یو ګټ دی او دا ګټ باندې د پاسه صرف څه پروت دی، هسې دوړه پې پرته ده، نو هغه دوړه کې خو په هغه ځمکه چې باران وشي نو وتره پې وشي، چې وتره وشي نو هغه ځمکه د کر کروندې دپاره قابله شي. خلک ویل که وتره شوې ده او بس نور څه ته وزګار نه یم او مړي م په کندو کې کېدی، خو ګورئ وتره شوې ده یوې کوئ، نو یوې کوي ځکه چې هغه زمانه او موسم د دې دپاره مناسب او باران وله فایده ورکړي، ځمکه د دې کر کروندې دپاره قابله کړي. اوس د ده دا ځمکه چې دی د ده د دې مثال څه دی چې لکه دی تړ خو د پاسه پې خاوره، نو اولنۍ د ځمکې د قابلیت طریقه دا ده چې باران پې چې باران پې وشي نو هغه شته خاوره دی هغه ته م شي، نو ته به پکې کرې څه شی، خو چې لږه خاوره وه چې هغه د اصلاح دپاره باران وشو د وتر دپاره هغه هم ختمه کړه. مطلب یې دا دی چې تا سره څه شی شته نه چې په هغې کې تا سره څه داسې بنیاد نشته چې په هغې باندې دا ستا دا خرچه چې ده دا تا چې کوم انفاق کړی دی د هغې نه څه رویدګي څه بالیدګي په هغې کې څه لویوالی نشونما څه اضافه دا پکې را پیدا شي. د هغې دپاره چې کوم اولنی شرط دی نو هغه د ځمکې هغه صلاحیت او اهلیت دی، نو په تا کې خو هغه صلاحیت او اهلیت هم نشته، نو ته خو د ښودنې دپاره کوې، د الله تعالی د رضا دپاره نه کوې، د الله تعالی د رضا دپاره کوې نو خبره ډېره اوږدی، نو گویا کې دا ځمکه ډېره زیاته جوره پورې بیا ته کوي چې د دنیا دپاره یې کوې، د خلکو د ښودنې دپاره کوې، نو ستا دا مزی ډېر لنډ دی، ته ریټرن او ډېره فایده ډېره په دنیا کې نقده غواړې، نو نقده فایده دغه ده چې اوبه پرې رالې نو بس تړه ښکاره شوه، تا خو نقده زر غوښته که نه. دا مطلب دی، یعنې دې کې د پیدا کېدو صلاحیت نشته. د اخلاص په بنیاد چې په هغې کې یو جوړوالی، په هغې کې یو لرېوالی، هغه آخر کې د الله تعالی نه د آخرت کې د هغې اجر غواړي، نو په هغې کې یو جوړوالی پروت وي، او دا چې فوري غواړي نو د هغې داسې مثال دی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، طاقت نه لري په هېڅ عمل باندې د هغه نه چې په هېڅ حصه او په هېڅ نتیجه باندې د هغه عمل نه چې دوی کړي، چې څه یې کړي د هغې نتیجه میلاویږي نه، ځکه نتیجه یې نه نو څه په پرچه کې څه لیکلي نه نمبر یې په څه والي. والله لا یهدي القوم الکافرین، الله تعالی هدایت نه کوي کافرانو خلکو ته چې څو پورې دي کافران. ومثل الذين ينفقون اموالهم، ومثال دا کسانو چې خرڅ کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله، دپاره طلب د رضاګانو د الله، وتثبیتا من انفسهم، او دپاره د کلکولو د خپلو ځانونو. د تثبیتا من انفسهم معنا دا هم ده چې یقینا من انفسهم، په زړه کې یقین دی چې الله به اجر راکوي. خو دویمه ترجمه بهترینه داسې ښکاري چې وتثبیتا من انفسهم، او دپاره د کلکولو د خپلو زړونو په دې ګران کار. خرچه ځکه کوي چې ځان په خرچه عادت کوي، چې پیسه لګی نو د پیسې سره به د مینه کمیږي، ځان په دې عادت کوي. وتثبیتا من انفسهم، او دپاره د کلکولو د خپلو زړونو، دپاره د کلکولو د خپلو خویونو او د عادتونو. په څه باندې؟ په دې خرچ باندې چې په خرچ باندې ځان عادت کړي، دا خپل خوی وګرځوي. کمثل جنت، مثال په شان د جنت دی، بربوة چې په اوچت ځای باندې، اصابها وابل چې هغې ته ورسېږي شبهیز باران، وابل شبهیز باران، فآتت اکلها، نو ورکړي دا خپل خوراک او میوې ضعفین د چندې. زبردسته موسم پې ښه راشي، بارانونه پې ډېر وشي،
په دې باندې پوه شي او په اوچت ځای باندې نو نور هم پکښې لګي د خطو نه واله تر د پرېوتو پورې پې نور لګي نو دی ډېرې زبردستې میوې وکړي فإن لم يصبها وابل که چېرته ونه رسېږي دې ته شبهیز باران فطول نو کافي ده د هغه دپاره پرخه طول وی المطر الضعیف پرخه شبنم د شپې لونوالی د شپې لونوالی یي که نه و دا لونوالی مو له کافي ځکه چې هغه په داسې ځای باندې دی چې په هغې کې د رویدګۍ او د بالیدګۍ او د پیداوار د ورکولو صلاحیت په بھرپوره طریقه موجود والله بما تعملون بصیر والله تعالی ستاسو د عملونو خبردار دی ایود احدکم اوس بیا مثال بیان چې سړی د الله د رضا نه بغیر د دنیا دپاره خرچ کوي نو ده به خرچ کړی د ده به دا خیالي چې دا زما په سختې په وخت کې پکارېږي منځ کې به یې کار د ریا او د ښودنې دپاره کړی چې د سختې وخت راشي هلته به یې سمدی د دې داسې مثال قرآن بیانوي لکه یو سړی دی چې هغه خرچه کړې ده او باغ یې جوړ کړی دی او په هغه باغ کې چې څه پیسې دي ټولې په دې باغ کې لګولي او د ده بچي دي او ماشومان دي د ګټې وټې نه دي او دی بوډا دی خدای دې باغ ته پته مه دی چې دا باغ به میوې کوي او دا باغ به سمسورېږي او زه به یې خرڅوم ناڅاپه په دې باغ باندې یو آفت او تباهي راشي د سره څه نو چې څه نغدې پیسې وي هغه هم په دې باغ کې لګولي زلمی او ځوان هم نه دی چې نور یې وګټي بچي هم زلمي نه دي چې هغه وله وګټي بلکې بچي نقد د خوراک دپاره دي هغه وایي راواچوه اوس راکراله نو دی د ګټلو دی نه او بچي هم د ګټې نه دي او دویم خبره دا ده چې کومه سرمایه وه هغه هم لاړه ډوبه شوه نو په قیامت کې به داسې سړي چې د ریا دپاره او د ښودنې دپاره خرچونه کوي د هغه به دا حالت وي د نوې ګټې موقع به ورته نه او انتهایی محتاج چې په دنیا کې دا سړی کم دی د ده نه به دی ډېر زیات په دې دنیا کې د دې نه زیات محتاج بل کس کېدی شي چې یو طرف ته ضعیف هم دی او بل طرف ته ورته ماشومان هم واړه دي او بل طرف ته یې مال هم ډوب شو نو د دې نه به هغه سړی ډېر زیات محتاج وي چې هغه قیامت په ورځ راشي او هېڅ نیکي نه وي ځکه چې څه نیکۍ کړي دي هغې ټولې د دنیا د ښودنې دپاره کړې وي برباد شي ایود احدکم ولې خوښۍ په تاسو کې یو تن ان تکون له جنة من نخیل چې وي د دپاره یو باغ د کجورو نه وعناب او د انګورو نه تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د ونو د نه ولې داسې باغ له فیها من کل الثمرات د ده دپاره په دې باغ کې هر قسمه فیدې د د جامه د پیزار د غم د خادي د بچو خرچه دا ټول هر څه د څه نه کېږي د دې باغ واصابه الکبر او د ته ورسېږي الکبر بوډاوالی وله ذریة ضعفاء او د دپاره بچي کمزوري ماشومان نو یا کمزوري او یا دا ده چې ړانده او شله او ګوډه او بیماران او داسې ورته ووایه خو د ګټې وټې نه فاصابها اعصار ورسېږي دې ته اعصار ګرم باد اعصار هغې باد ته وایي داسې تاویږي او شی به بره وړي دې ته بګوله وایي په اردو کې په پښتو کې ماله دې نوم نه راځي تاسو لیکې نوم درځي داسې هوا راشي که نه او هوا داسې تاویږي کم خیالي بعضې وخت کې داسې کېږي که نه داسې تاویږي او څه شی نو هغه اوچت کړي په دې صحراګانو کې داسې هواګانې راشي نو خیمې نو هغه اوچتې کړي په دې کراچۍ په دې سند په دې میرو کې د بلوچستان په دې میرو کې کله کله داسې وشي کچه کچه آبادي داسې ځان سره اوچتې کړي بادامه ورته وایي ښه جي کېدی شي بادامه به ورته وایي فاصابها اعصار ورسېږي دې ته بادامه یعنې هغه باد چې هغه تاوېدونکی دی بره یې اوچت فیه نار چې په هغې کې ووري فاحترقت نو دا باغ یې وسوځي کذلک یبین الله دارنګ بیانې الله تعالی لکم ستاسو د پوهېولو دپاره الآیات آیاتونه لعلکم تتفکرون دې دپاره تاسو سوچ وکړئ چې عمل پرې وکړئ یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ کوئ او خرچ د څه نه کوئ نو چې څه دې ګټلي دي د هغې نه هم کوه او چې څه ځمکې را زرغون کړي د هغې نه هم کوه یا ایها الذین آمنوا ایماندارو انفقوا خرچ کوئ من طیبات ما کسبتم د پاک هغه چې تاسو ګټلي دي پاک دې ګټلي دي هسې نه چې رشوتونه غلاګانې دوکې دړاکې د قام مال څه دي کړي سودونه دي نو دې نه که خرچ کوې او که نه کوې نو دا نه قبلېږي من طیبات ما کسبتم د پاک هغه رزقونه تاسو ګټلي و مما او د هغه څه نه اخرجنا لکم من الارض چې موږ راوباسو ستاسو دپاره د ځمکې نه غلې چې کوم دي د ځمکې نه چې کوم فصلونه کېږي پای کې عشر دی او لسمه ده او شلمه ولا تیمموا الخبیث اراده مه کوئ د پلیت او د بېکاره شي منه تنفقون چې د هغې نه خرچ کوئ چې کوم شی پلیت شي او ګنده شي او بېکاره نو هغه ته په زکات او په خیرات کې ورکړئ
پوهېږې په خبره باندې که نه؟ نو داسې مه کوه. د الله تعالی په نوم باندې سوې ډوډۍ ورکې، سوې ډوډۍ. پوه شې په خبره باندې که نه؟ شیخ صاحب د الله تعالی وبخي حاجي، نو هغه به څه قصه کوله چېرته د چا مولوي صاحب نه به یې اورېدلې وه که نه چا نه به دغه به دا خندل، دا دغه به یې دا د خلکو دا کله کله به یې د دې پوهولو دپاره دا قصې، نو وایي چېرته چا والله اعلم چې څوک یې یاداو، وایي چې هغه وایي چې الله پاک ته وایي چې الله پاکه ما ته د خپلې خزانې وښایه. الله پاک ته وایي څوک برګ به یادوم څه قصه وه چې الله پاک ته وایي چې ما ته خپلې خزانې وښایه. الله پاک ورته وایي چې راځه چې ته وښیم. یو ګودام لی بوتو چې هلته یې وکتل نو سوې ډوډۍ پکې پرتې وې، ښه ترکارۍ وې پکې، او زړې سپلۍ وې پکې، او زړې جامې وې پکې، چې څه و زاړه او مخلي وې دا وې دا ستا خزانه، وې دا زما خزانې دي. وې ځکه خو دا خلک خو زما په نوم دا شی نه ورکوي. پوه شې په خبره باندې؟ دا څه قصه ده؟ دا د الله تعالی خزانې نه دي، خزانې نورې دي. خو به هر حال د خلکو دا غلطي ده چې خلک د الله تعالی په نوم باندې څه ورکوي چې کوم شی خراب شي. په جومات په دروازه کې طالب او یا څوک فقیر مسکین څوک غریب آواز وکړي نو هغه چې کوم څه بیکاره غونده شی نو هغه له ورکړي. چې ماشومان نه خوري ورکړي، طالب له ورکړي. چې ماشومان خوري نو هغه وله ورکړه. حاجي ته خو د الله تعالی په رضا باندې کار. په بچو کې چې کوم بچی د ټولو نه بیکاره وي که نه نالایقه وي چې په سکول کې ښې نمبرې وانلې وي، زه دا به مدرسې ته ولېږي. داسې کوي که نه کوي؟ وایي دا به مدرسې، دا د دنیا د کاره صاحب نه دی. وایي حاجي یا ړوند دی یا شلي یا ګوډي یا څه ماتو قوړ غونته کې وي، زه دا مدرسې ته ولېږي. نه نه هغه بچی راولېږه چې هغه په دنیا کې هر څه کولی شي، د دنیا د ټولو نه ښه بهترین تعلیم هم حاصلولی شي او د دنیا د ټولو نه ښه ډګري هم اخیستی شي. هغه راولېږه نو بیا به قبول شي. ته پکې زیاتي شی رالېږي چې بلکل نه دی، نو هغه راولېږه چې نه سمېږي بلکل داسې چې د لړه وچوي که نه د ده په لاس راځي نه یاره وایي دا مدرسې له ښه دی، زه دې مدرسې ته بیا ولېږي. نو خیر دی رالېږه ټیک کېږي به دلته داسې نه وایو، خو به هر حال ښه م رالېږه. دا مطلب شو. ولا تیمموا الخبیث، او اراده مه کوئ د بیکاره څیزه منه تنفقون چې د هغې نه خرچ کوئ، ولستم بآخذیه، او تاسو یې په خپله نه هلئ الا ان تغمضوا فیه، مګر چې سترګې پکې پټې کړې. که تاله څوک ستا حق دا درکوي نو تی بیا هلې په خپله خو یې نه هلې، والله تعالی هلې ورکوي نو ته خو محتاج یې، نو الله تعالی خو محتاج نه دی. دا واعلموا په دې باندې پوه شئ ان الله غني حمید، چې الله تعالی بې حاجته دی او د صفت لایق دی. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تاسو یری د غریبۍ نه. شیطان درته وایي مه ورکوه، خرچه مه کوه، غریب به شي. ویامرکم بالفحشاء، او تاسو له تعلیم درکوي او تاسو ته ښودنه کوي، تاسو ته سبق ښیي د بې حیایۍ. د بې حیایۍ نه مراد دلته څه دی؟ شومتوب. شیطان درته وایي شوم شه، بخل وایي دا پیسې ساته، دا په کارېږي، دا ته د ځانه د زبرګ د اتمتایي زویرې د ځانه جوړ کړی دی، په مخه خرچه یې کوي. داسې اتمتایي د ځانه مه جوړوه. نو دا شیطان ورته وایي. او والله یعدکم مغفرة، او الله تعالی وعده کوي ستاسو د بخښنې منه د خپل طرف نه، او فضلا، او د نور درکولو. الله وایي زما په نوم باندې پیسې ورکوه زه به نورې درکوم. ما عندکم ینفد وما عند الله باق، تا سره چې دي دا ختمیږي او د الله سره چې دي هغه به باقي پاتې. والله واسع علیم، والله تعالی فراخ قدرت والا دی، پوهه دی په نیتونو. یؤتي الحکمة من یشاء، ورکوي پوهه د دین هغه چاته چې د هغې اراده شي. حکمت نه مراد 11 اقوال دلته ابن جوزي نقل کړي دي، خو د حکمت صحیح ترجمه تا ته ما کړې وه سنت رسولو، یعنی پوهه په دین کې. یؤتي الحکمة من یشاء، ورکوي پوهه د دین هغه چاته چې د هغې اراده شي. ومن یؤت الحکمة، او چاته چې پوهه د دین ورکړې شوه، فقد اوتي خیرا کثیرا، د ته ډېر لوی خیر میلاو شو. د دنیا مال خو به کله کله ځي او کله به راځي، هم ښه شی دی، د الله تعالی نه غواړه جایز مال، الله تعالی مال راکړه. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه دې وي، خو د مال او د علم مقابله چې راشي نو علم بیا خیر کثیر دی. فقد اوتي خیرا کثیرا، نو دته ورکړی شو ډېر لوی خیر. وما یذکر الا اولو الالباب، او نصیحت نه قبلې مګر خاوندان د عقلونو. وما انفقتم من نفقة، او څه چې خرچ کوئ تاسو خرچ، او نظرتم من نظر، یا تاسو منښته کوئ څه منښته. فإن الله یعلمه، الله تعالی په هغې باندې پوه دی. وایي دا د نظر دم دی، دا د څه دم دی؟ د نظر. نو په دې کې نظر کې خو نظر خو په زوا سره دا غزال دی، خو دی په دې نه دی، خو نظر پکې راغلی دی. او نظرتم من نظرنا، دا په دې قرآن کې دمونه ګوري، د مچې دم پکې راته معلوم دی. واذا بطشتم بطشتم جبارین، چې ټک ورکې نو سم ټک ورکې. دا وایي د مچې، نو ته خو هغه ټک تیزی خو ها جي
کمول پکار دی که تیزول پکار دا به پخوانه د خلکو په صدمونه ممونه پکې ځان نو دا پکې د نظر دم کتره وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه سچ خرچ کوي تاسو څه خرچ او نذرتم من نذر یا څه شی منه نذر څه ته وایي ما يلتزم الانسان بايجابه على نفسه چې انسان په خپل ځان لازم کی خو پای کې یو شرط دار چې دا غي د مثلنا عبادت محضه موجودی عبادت محضه چې هغه برای راست تقرب ذریعہ لکه دا او دس نظر نکیږي ځکه دا په خپل عبادت مقصود لذاته نه ده د نفلونو نظر کوا اگر چې حدیث کې راغلي دي دا نظرونه خلک ولې نشي وې نظر مې نیولې لکه فلان کې راغی نو دسه چل وکم دا کارونه مکه وای ښا دین حدیث کې من راغلی لا تنظروا دا چې منخت مکه وای کدا کار مې الله پاک کو نو زب دومره پیسې خرج کم فإن النذر لا يغني من قدر الله شيئا النذر جديد هذا الله تعالى تقدير نه بدلی وانما يستخرج به من البخيل دا د شمانو د پیسو د استو ذریعہ ده چې بل وته ځنه کو د چل شو سبو کې ويره خیرات به کوم هو کدا چل دا د شمنا د پیسو د استو طریقه ده دا چې نظرونه منی صحیح وایګه ها د مخکنه خیرات وکړه وایګه په خبره باندې دا شي یو مشکل را پیښ شو نو بیا چاله خیراتی پیسې ورکړه چا محتاج ضرورت پورا کا خدا مو آیا چې دا کار می خدای پاک کو نو ته څه خدای له رشوت ورکې الله تعالی زبر میخه در کوم هو کړه ما کار دی وکړ دا څه د دنیا کارونه دي ته الله تعالی ته میخه بدر کوم او دیګ به پوخ کوم او 100 روپیا بدر کوم د دې څه مطلب دی ته خدا خبره د خپل عمل نه ثابته چې خدای پاک هم بغیر پیسو نه چاله کار نه کوي نو دا ته د الله مبارک خو ګمان کې دا مکو ها صدقه ورکوا ځکه چې صدقه چې دا تطفئ غضب الرب دا د الله تعالی غصه سړی دارنګه په حدیث کې راغلي دي صدقه یې کنه د اسمان نه یو مصیبت را رواني او دا صدقه ته ورکې دا صدقه ورشي دا وسره ته جګړه کوي دلته مرزه ته خمره سړی صدقه ورکړه نو صدقه کوا او دا خیال کوه چې په دې باندې او بیا په دې روزه کې ډېرې زیات صدقې کوه خدا مو وایي چې خدای که زما پلان کې کار دی وګو نو زه بدل دا کوم زه بستا په نوم داسې چلو کوم نه مخکې نه کوه دلته د نظر نه مطلب څه دی دا بغیر د دې چې زه دې وایي چې خدای که زما دا کار دی وکړو نو د دې نه بغیر نظر لله علی عباد الله تعالی لپاره ما په ځان لازمه زه به دومره روزي نیسم نو ونیس د الله تعالی لپاره د په ځان لازمه زه به دومره خیراتونه کوم یاره دې زه به په تنخواه کې دومره پیسې خیراتي ورکوم نو کوه خدا نه چې کدا چل وشو نو زه به کوم دا کدا چل وشو پکې مه وایه بغیر د دې نه منه کوه او نظر خو بیا واجب دی چې په ځان لازم کې او بیا کولی نه شي نو بیا نو د دې په ځای دا چې بغیر د دې نه کوه خو که دې وکړو د الله تعالی دپاره نو بیا در باندې لازم دی بیا به خامخا پوره کوې فإن الله يعلمه نو الله تعالی ته د دې پته ده وما للظالمین من انصار نه به ظالمانو دپاره مددګاران ان تبدوا الصدقات فنعما هي دا صدقې ورکول پټ پکار دي که ښکاره نو الله تعالی وایي دواړه ټیک دي که د پټ مقرا دي پټې ورکوه که د ښکاره مقرا دي ښکاره یې ورکوه حج ينفقون يهدكم الناس دا چې خرچې کې نو مسلسل خرچه کوه الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه د شپې خرچ کوه د ورځې خرچ کوه پټې کوه ښکاره کوه دا لیکن د دواړو په منځ کې چې فرق راشي نو بیا نو قرآن وایي دا دواړه ټیک دي ان تبدوا الصدقات که ښکاره خیراتونه ورکوئ فنعما هي نو دا ډېره ښه ده وان تخفوها او که پټوئ وتؤتوها الفقراء ورکوئ فقیرانو ته وان تخفوها وتؤتوها پټې کې غلی ونډې چاته پته ونه لګي او وتؤتوها الفقراء راغلی نو چاته پته ونه لګي او ورکوئ فقیرانو ته فهو خیر لکم دا ستاسو دپاره غوره دي پوهېږئ په خبره باندې صحیح توجیه دلته دوه دي یو دا چې خلک وایي چې د زکات فرض زکات دی نو دا ښکاره ورکړه ځکه چې یو خو به خلک در باندې اعتراض کړي چې د زکات نه ورکوي نو چې ته یې ورکړې نو دویم دا چې خلکو ته به لږه توجه هم پیدا شي او د اعتراض نه هم بچ شي البته چې کوم نفلي صدقه ده چې هغه که ته ورکړې او که ورنه کړې نو په هغې نه د چا اعتراض شته او نه د چاته نو دا ته بیا پټه ورکړه لیکن دې آیتونو کې چې کومه خبره معلومیږي هغه دا ده چې لکه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء یعنی دا زکات او دا خیرات ته چاله ورکې اسلامي حکومت له ورکې نو په ډاګه ورکې رسید تیم والا چې او ما زکات ورکو
لیکن چې فقیر له او غریب له ورکه نو بیا به پټ ورکه ځکه چې حدیث کې دا راغلی دی چې ورجل تصدق بصدقه د قیامت په ورځ باندې به و قسمه کسان د الله تعالی د خاص سوري لاندې ولاړی پای کې یو هغه کس دی چې تصدق بصدقه چې خیرات ورکو فاخفاها نو دومره پټ ورکو حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه چې په خیلا سي ورکو نو غس لاستم پته ونه لګیدا ځکه چې مقصد خود الله تعالی لپاره رضا ورکول دي او بل دا چې فقیر ته ورکې نو فقیر ته په دې پټ انداز چې د خلکو مخې فقیر له ورکې نو هغه فقیر خو ته او شرمو هغه ته غریب دغه عزت نفس خو ته مجروح کو نو عزت نفس به مجروح نشي او د الله تعالی د رضا د پاره دی ورکو الله تعالی ته پته ولګیدا درېمه توجیه پکې بلم د مولانا عبدالرحیم صاحب دی الله پاک وبخي دا توجیه دا غدا او ډیره دماغ خوخه ده هغه دا چې وسړی خرچه کوي پیسې ورکوي چاله ورکوي اسلامی حکومت له ورکوي او یا یو تنظیم له ورکوي یو ډلې له ورکوي نو دا پکار ده چې دا په ډاګه ورکوي یو تنظیم ده یو جماعت ده یو ډله ده حاجی د مسلمانانو یو اجتماعي دا څومره پارټۍ ده مذهبي جماعتونه ډلې چې داسې ډلو له چنده ورکوي نو پکار ده چې په ډاګه ورکوي چې په خپله پته ولګي چې هلکه دې سړي وله دا دومره پیسې ورکړي ځکه چې دا په ډاګه نه یو پټي نو زه به وایم چې هلکه دا پیسې د کوم ځای نه رالې دا دومره آبادۍ چې کېږي دا دومره خوراکونه چې کېږي دا دومره میوې چې خوړی کېږي دا دومره لوی لوی دفتر او دا مرکزونه چې چلیږي دا د کوم ځای نه رالې دا پیسې ته به ما ته وایې چې یاره زما د پارټۍ سره شامل شه او ما سره ګرځه او زما تعاون وکړه او یا زما مدد وکړه یا زما په حق کې او خیر خبره وکړه حاجي یا زما سره مرسته او مدد وکړه نو زه به وایم چې یاره زه خو به سره مرسته او مدد کوم خو زه په دې باندې نه یم پوهېږم چې دا تاله چې دا دومره خرچه دا د خرچه د کوم ځای نه راځي ته به ما ته وایې چې نه نه په دې کې خو به خبرې نه کوې نو ما نه په دې کې خو به بیا سې چلي که نه تاله خدای خبر څوک درکوي ته مال زبرګان راکوي نو ما چې زبرګان یې درکوي او که تا ته زبرګ ښکاري او هغه زبرګ نه وي نو بیا ته زبرګ پېژنې ته زبرګ څه ته وایې خدای خبر چې هغه تا نه زبرګ د ځانه جوړ کړی دی زما خو یې ته ما نه غواړې تعاون او مدد نو ما ته به دا ښیي چې دا پیسه کوم ځای وه حاجي تا له پیسه را روانه ده ټرکونه را روان دي اوړه را روان دي پیسې را روانې دي نغد را روانې دي څه را روان دي دنیا چې دا څه ضرورت دی دا ټول هر څه را روان دي خو دا د کوم ځای نه راځي وایي الله نه بې جاهه نو الله نه بې جاهه څنګه د بره نه ټرک را ولوېد د اسمان نه کوم ځای نه راغی نجي دا به ما ته ښیي چې دا چاره که دا اسرائیلو را لېږلي نو بیا که دا انډیا را لېږلي نو بیا او ته پې شرمېږې ولې و یاره جي د هغه نیت خرابېږي ما حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې ابوجۍ راوړې وه هغه دومره اوښانه اسونه چې اخېستي وو هغه په ډاګ و تا ته دا د پته ده که نه ده هغه زمانه خو پرېږده مونږ ته هم پته ده کروړونو پرې کتابونو کې په زرګونو کتابونو کې لیکلي دي چې حضرت عثمان دومره دولت ورکړ حضرت عبدالرحمن ابن عوف د سرو او د سپینو بوجۍ را په شا کړې وه د شپې راغلی او که په رڼا ورځ په رڼا ورځ راغی او د نبي علیه صلات وسلام پرې خپو کې هغه واچوله هغه بوجۍ او دنیا ولیده منافقانو په اعتراض هم وکړو دا ځان ښیي ځکه یې دومره ډېر راوړه نو حضرت عبدالرحمن ابن عوف نیت خراب شو حاجي نه حضرت عمر رضی الله عنه چې د کور نیم سامان راوړو نو نیت خراب دی حضرت ابوبکر صدیق چې د کور ټول سامان راوړو تا ته پته نه ده نو په نیت کې څه فرق راغی نه جي دا خبره به نه وي ښه پوهېږې دا بانې دي پته ولګېد چې چل دی خبره باندې پوه نه شوې نو دا بانې مانې به نه کوې ښه تا له چې پیسه د کوم ځای نه راځي نو دا به ما ته وایې په ډاګه به یې راته ښیې چې ما له د فلانکي ځای نه دا پیسه راله او چې ته نشي ښودی نو پته ولګېده چې ته نشي ښودی نو دا ښودل شرم دی د ښودلو کې بیا څه نقصان دی سړی ته نشي ښودی ځکه چې که ته ووایې نو بیا خو د هغه کار ټول خرابېږي وایي داسې زبرګان دي ما داسې زبرګان دي او د لوږې نه خلک مري په دې پاکستان کې دومره غټ زبرګان دي چې په کروڑونو روپۍ چاله ورکوي او خپل نوم نه ښیي نو بیا په دې پاکستان کې خلک د لوږې نه خودکشي ولې کوي بیا په دې پاکستان کې خلک خپل ماشومان ولې خرڅوي زنانه راشي او هغه ریل ګاډي ته خپل بچیم کېدي او په خپله موته کېدي نو دا ته په کوم ګوټ کې اوسېږې او دا دومره پیسه چې ستا سره ده چې په کروڑونو یې خلکو له ورکوې دا د کوم ځای نه تاله راله ته په دې دنیا کې اوسېږې که بل ځای چېرته نو چې ته په دې دنیا کې اوسېږې نو تا ته پته نه لګي دلته بېروزګاره خلک دی دلته خلک د لوږې نه مري دلته خلک د بېروزګارۍ نه خودکشیانې کوي سیند ته دانګي زهر خوري ریل ګاډي ته سملي نو ته هغې له ولې نه ورکې پتہ ولگے دا چې دې کې دال میں کچھ کالا کالا ہے سی چل بھئی
په خبره باندې پوه نه شوې. بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے. وای په لاره سړی روان او کله یو طرف ته کېږي او کله بل طرف ته کېږي. ما ورته چې سم ولې نه ځې؟ وای بس داسې ده نه دا نور خلک هم داسې دي. ما نه سم ځه سکلي خو دې نه دي. وای نه مې دي سکلي ما دې نورو چې نه دي سکلي نه څنګه سم روان دي او ته داسې ټیل ناټیل کېږي کله یو دیوال له لاس ورکوي کله دې بل دیوال خو سکلي به دي که نه خو غږ نه کوي. بے خودی بے سبب نہیں غالب دا چې ته نشه نو سی چل بھئی زکا ہو کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے سب دسکلی خو اس وی نه او ښکاره خبره ده چې تاله پیسه د کوم ځای نه راځي نو هغه به څه مقاصد دي او ته یې وی نه و یاره جي دا ځکه نه وایو چې دا بیا اخلاص خرابېږي. نو ما اخلاص خو بیا ستا په نظر د صحابو جو ټول خراب دی. نو هلکه د صحابو اخلاص خو بیا نعوذ بالله څه دی ځکه چې د هغې یوازې په هغه زمانه کې نه مونږ ته هم دا پته ولګېده ځه چې مونږ ته د حضرت عثمان او د حضرت عبدالرحمن بن عوف او د حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت عمر فاروق د ټولو د خرچې پته ولګېده. یو سړي حاجي ابو حیثمه رضی الله تعالی عنه دی یو لپه کجورې راوړې او هغه نبي علیه صلات وسلام یې دا والده په ډېرکي باندې د پاسه ول هغه مزدوري کړې وه یو لپه کجورې راوړې یو لپه هغه هم د رڼا ورځې خبره وه پټه پناه نه وه پوه شوې کم چا چې څه راوړي ټول ښکاره دي او تاله درکوي او د دې پته نه لګي ما یې نه داسې نه کېږي چې ما نه تمه ساتې چې زه به د حمایت او مرسته کوم نو ما ته به دا ښې چې تاله د کوم ځای نه راځي او چې دا پته نه لګي که نه چې د کوم ځای نه راځي یو قدم د سره راتلو نه یم ځکه چې څه پته لګي ته خو به خرڅې امام خرڅې څه ته خو به خرڅې پوهېږې په خبره ځکه چې نن سبا دا اصول دي دا پر یورپ کې دا ښځو د خاوندانو ولې نه مني ځکه ځان له ګټي څوک چې پیسه لګوي نو اختیار د هغوی دا کمیونسټو او دا کارل مارکس داسې ویلي و چې دماغ سوچ نه کوي خېټه سوچ کوي هغه وایي خېټه خبرې کوي خبرې ټولې د خېټې نه راوځي خېټه د چا ډکه کړه چې بیا ورته څه وایي هغه کوه مطلب یې دا دی چې پیسه څوک ورکوي نو اختیارات د هغه چلېږي پیسه چې امر ما ته چا خبره وکړه وایي د یو سړي په منځ کې د زنانه وه نو هغه زنانه وایي ماله رښتیا که په مضمون کې مې کتلي نو هغه زنانه وایي چې خپل خاوند نه ډېر زیاته ګیلې کولې او دا نوکره مونه ما ورته وایي چې ستا چې هغه تنخوا د هغه او ای سی آر د هغه په لاس کې دی چې هغه راته سمې خبرې وکړي نو برداشت کوې که نه برداشت کوې وایي چا خو برداشت کوم ځکه چې تنخوا ده نو ما ورته وایي چې بیخ دې وځه خو د خاوند هم برداشت کوه که نه خاوند دا نه برداشت کوي او د هغه برداشت کوي ځکه چې راته بدې ردې وایي او کله راته څه وایي او کله راته څه وایي خو ځکه برداشت کوي چې بیا دې رپورټ غلط لیکي نو د رپورټ دپاره هغه ته ځان هغه وخت خو بالکل ځان نو خبره دا ده چې څوک د چا نه مفادات خوري که نه نو د خاوند او د پلار نه مني او هغه ته سرچوټی ګرځي د پلار دومره قدر نه کوي او ښځه د خاوند دومره بیا خیال نه ساتي خو د هغه ډېر زیات خیال ساتي د چا د لاسه پیسه وله راځي نو چې پیسه دله د چا د لاسه راځي نو دا به راته ښیي چې دا څوک دی دا زه وپېژنم چې دا څومره زبرګ دی دا دومره په کروړونو اربونو روپۍ د کلونو راسه دا خرڅ کېږي او پته یې نه لګي دومره نیکان خلک په دنیا کې شته او دلته خلک د لوږې نه مري او دلته خلک د لوږې نه خودکشیانې کوي نو تاله یې درکوي او هغه نه ورکوي دا ولې نو دې کې به سې چلي چې دا مسله د دا غوټه د نه پرانیستي که نه او دا مسله د نه حل کړي نو یو قدم به م زمانه امید مه ساتئ زه به سره لاړ شم ما ته به اول دا خپل اساسي به راته ښیي دا سورس به راته ښیي ذرایع به راته ښیي چې د کوم ځای نه دله راغلې کوم ځای نه راځي البته که فقیر لی ورکې نو پټې ورکه اوس یو سړی دی او هغه چا پټې پیسې ورکړې واغېسته خو یو سړی لاړ نو لاړ داسې لږ سړي دي راځي خو یو نظم او یو تنظیم او یو جماعت یو پارټي یو ډله نو هغه خو چې بیا فیصلې کوي خو پای کې خو ډېر خلک وي د هغې به ډېر لوی اثرات دور رسو نو دا خبرې به ذهن کې یادې وساتئ ګورئ چې دا به اعتماد په چا باندې نه کوي نن سبا داسې په پیغمبر دومره اعتماد نه کوي زه راته یم داسې ویلي دي ته به کوم ځای کې ویلي دي په بخاري کې خو نشته او په دې زمانه کې خلک درته لګیا دي او په هغه داسې په پټو سترګو ایمان راوړی دی چې بس دا ټیک وایي او دا پته ته نه لګي چې دا پیسه د کوم ځای نه راغله نه جي دا خبرې نشته ښه په دې به ځان پوه کړي ښه په غوړ کلاو غوږونو به یې واورئ ان تبدو الصدقات که ښکاره خیراتونه ورکوئ فنعم ما هي نو ډېره ښه ده وان تخفوها او که پټوئ وتؤتوها الفقراء چې پټې کړې دا فقیر له به پټ ورکوئ بس فقیر له به پټ ورکوئ تنظیم له به ښکاره ورکوئ کنی ما ته به د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې وښیې چې نبي علیه الصلاة والسلام نه زرګونه او لکونه راغلي وو او صحابو ته تپوس وکړه چې کوم ځای وو او نبي علیه السلام یې چې چپ خبرې مه کوئ الله نه بې جاهل داسې چې ته نبي علیه السلام ویلي نه
نو ته داسې زبرګ راغلې د نبي علیه السلام ملګري هغه له ښکاره راوړي او تا له خلک پټې راوړي خو شرمېږي به که نه یا به چې چلي چېرته کې تا نه به څه مقاصد علي بیا څه مقاصد به درنه حاصلوي ويكفر عنكم سيئاتكم من سيئاتكم فهو خير لكم دا تاسو د پاره وردا ويكفر عنكم لری بکی الله تعالی تاسو نه من سيئاتكم سګوناونه خو بداسي چې به په انفاق نه کوي او سګوناونه بداسي چې به توبې نه بغیر نه کیږي نو من سيئات والله بما تعملون خبير الله تعالی تاسو عملونه خبردار دی ليس عليك هداهم امام ابن جوزی بغدادي وایي چې بعضی مسلمانانو با په دې وجه باندې مشرکان لا خیرات نه ورکو چې دا مشرک دی نو به غریب هم خو به ولا خیرات نه ورکو و دا منافق دی او مشرک دی بی دینه دی د خیرات نه ورکو نو الله تعالی وایي چې د وګي دی نو د وګي د وجنه ولا ورکه خیر دی فی کل ذات کبد صدقه چې نه سګی لري نو دل ورکول خیرات دی سپیلم خیرات ورکو سپیله وبو ورکه دام خیرات مشرک خو بیا انسان خو دی خو کته ولا ور نه کې نو څه ولا ور نه کوم نو دی به مسلمان شي یا د هدایت استا په لاس کې دی یا ته ول د خیرات د هدایت په بدل کې ورکه هدایت او دلالت جدا مثلا اخو د توفیق خبره ده چې د په سم لار نه ځینې خدای په زور نه بوز خو چې وګی دی او تګی دی نو کافر دی او که بيدینه دی او که مسلمان دی او که هر څه بلا چې دی خو چې انسان دی نو ول خیرات ورکه بلکې عین ممکن ده چې بيدینه او ته ول خیرات ورکه هغه په دې سوچو کې چې وګوره دا خو دومره ښه سړی دی او دا د مال خیرات راکړه زما د لوږې او د تندې خیال یې وساته بیا کېدای شي چې په دې باندې سوچ وکړي چې دا اسلام خو ډېر ښه دین دی دا داسې ګوره ته په اسلام عمل نه کوم ته ګوره په اسلام کې زما د ډوډۍ تنظیم هم دی دا دی دا چې اسلام نه وی نو زما د ډوډۍ تنظیم خو چا نه کوو خدا دا زه غریب یم او اسلام د غریب د ډوډۍ تنظیم کوي نو خیر دی که ګناهګار یم خو دغه د مال هم پکې حصه میلاو شو نو دا چې زه ښه شم نو د الله تعالی رحم خو بیا ډېر غټ دی نو کېدای شي چې دی ښه هم شي په دې باندې نو داسې مه وایه چې دله به نه ورکو ليس عليك هداهم پتا باندې د خلکو په سم لار راوستل نه دي ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله تعالی توفیق ورکوي هغه چاته چې دا غیر اراده شي وما تنفقوا من خير نو څه خرج کوي تاسو حلال مال فلانفسکم د خپل فائدې لپاره خرج کوي وما تنفقون او تاسو خرج نه کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره طلب د رضا د الله یعنی مکوي حاجی دا نفي په معنا د صدا د نهي ده خو مخکې دا خبره تیره شوې ده چې نفي کله په دې نهي کې ډېره زیاته بلیغه چې ما راته وایي چې مه کوئ تاسو ونه وما تنفقون او تاسو خرج نه کوئ یعنې مه کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره طلب د رضا د الله وما تنفقوا من خیر او څه چې تاسو خرج کوئ تاسو خو حلال مال په صحیح ځای کې یوفی الیکم دا به تاسو ته پوره میلاویږي د دې بدلا وانتم لا تظلمون او په تاسو به زیاتې نه کېږي چا لی ورکو للفقراء الذین هغې غریبانانو لی ورکې احصروا فی سبیل الله چې بند شوي دي د الله د دین د غلبې دپاره او لا یستطیعون ضربا فی الارض طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې تجارت نشي کولی ځکه چې هغه خو مصروف دي نو یا مجاهدین دي جهاد کوي نو چې جهاد کوي نو هغه به ځان له پیسې څه وګټي جهاد کې پیسې نه ګټلې کېږي کاروبار او دواړه نه کېږي یا طالب علم د علم حاصلوي نو د علم په طلب کې مشغول دی د علم په خدمت کې مشغول دی نو هغه خو دواړه کار نشي کولی داسې دکانداري دا ته څنګه کې او نوکري چې ته څنګه کې داسې لاس وخت پیغام لري هغه هم دا کار وکړي خو د هغه په زړه کې الله تعالی دا ور واچولی چې ته د دین خدمت کوه نو چې د دین خدمت کوي نو بیا به پیسې د کوم ځای نه ګټي نو دله ورکوه بیا دا مطلب شو علاماتو نه یې پېژنه که لا یستطیعون ضربا فی الارض دی طاقت نه لري د سفر په ځمکه کې سفر نشي کولی ځکه چې اکثر کې تجارت دپاره سفر پکاري کاروبار وخت ورکول غواړي د خو وخت دین له ورکړی دی یا جهاد له یا علم له یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دې باندې نه خبره د حالت نه اغنیا د مالدار چې د حالت نه خبره وي نو هغه ویل که دا پوره مالدار دی ګوره ټک کار نه کوي او بس دی خوري اوس کیو مزې کوي نو د اسمان نه خو نه رالوېږي پاتې شو دا خبره چې ته پې د مالدار ګمان ځکه کوي چې هغه ستا نه غواړي نه نو هغه عزتدار دی عزت نفس لري هر چا په مخکې لاس نه غځوي دا مطلب دی یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دې باندې نه خبره د دې د حالت نه اغنیا د مالدارانو هغه وایي یاره پلار به وله ډېره جمع کړي خرڅوي به نو به خوري نو او ځکه به د مالدار ګمان کوي من التعفف ځکه چې دی ځان ساتي د سوال کولو نه دی په مخه چاته څه نه کوي لاس نه غځوي نو خلک وایي چې یاره مړه که دا غریب یې ما ته به یې ویلې وې چې ماله راکړه که نه
خو مالدار دی ځکه نه غواړي. نو هغه مالدار نه دی خو خوددار دی، خودداري پکې د خپل عزت خیال ساتي. دا مطلب من التعفف وی دا د ډیوې د مړه کېدو دغه ده څه دی دم دی. وایي مونږ چې واړو داسې بیا راته وایي چې دا ډیوه چې مړه کوې داسې به ورسره نه کوئ، داسې به من التعفف. دا پخوانی علم ښه پخوانی علم. نمونه به هم په قرآن کې کتل پوهېږې په خبره باندې. حافظ عبدالرحمن صاحب یو ځل وی زمونږ په یو ځای کې میلمه وم، یو سړي ته آواز وکړو چې ای شدیده. ما چې داسې وایي چې راغی ما چې هلکه ستاسو نوم دی؟ وایي چې زما شدید نوم دی. وایي ما چې دا ولې بیا په کوم ځای کې و؟ وایي چې دا راله پلار په قرآن کې ښکلی دی ښکلی کتلی دی. وایي ما ورته چې په قرآن کې په کوم ځای کې دی؟ وایي چې په قرآن کې دی که نه چې ان عذاب الله شدید، ان عذاب الله شدید. خاجي دا مطلب شو نو بس په قرآن کې څه دي نو د دمونه هم پکې دي، د ډیوې د مړه کېدو چل هم پکې دی. خو ګوره سیاست او حکومت پکې نه مني، هر څه پکې مني خو دا پکې وایي نشته. لا يسألون الناس دا يحسبهم الجاهل اغنياء، ګمان کوي په ناپوه. جاهل نه مراد دلته د دین نه جاهل نه دی، د حالت نه خبره. اغنیاء د مالدارانو من التعفف د وجې د ځان ساتلو د دې د سوال نه. نو څنګه به نو ما ته به څه پته لګي چې زه به ولله څه ورکړم یا خیرات ولې نه ورکوم زکات ولې نه ورکوم؟ دی خوددار دی نو هدیه او تحفه به ولې ورکوم؟ دا به ورته ویم چې دا نه خیرات دی نه زکات دی، دا د یو مسلمان رور د بل مسلمان رور دپاره تحفه ده. خو پیژنم به څنګه؟ نو وایي د نښو نه پیژنګلو نه کېږي. تعرفهم بسیماهم، ته به یې پیژنې په نښو باندې. ته څه وایې چې دا پیسې د چا خوا د راځي نو څنګه راځي؟ اسمان نه رالوېږي، د شپې باران کېږي. خبره باندې پوه شوې؟ نو د شپې خو باران نه کېږي د روپو له پیسو، نو څه چل کېږي؟ نو سړی کاروبار کوي یا نوکري کوي. نو چې نه کاروبار کوي نه نوکري کوي نو د کوم ځای نه راځي؟ نو ته په دې باندې پوه شې چې دا محتاج دی. دا پته ولګېده چې استنباط د قرائنو نه دا دلیل دی. تعرفهم بسیماهم، ته چې په چا د غربت فتوا لګه دا غریب دی دلته څه ورکول غواړي، نو څه مطلب د کوم ځای نه به معلومې؟ تعرفهم بسیماهم، د نښو نه به معلومې. نو دا ځینې خبرې د نښو نه معلومېږي که نه؟ وختي چې مې راته څه ووایي څه نه پوه شوې پې که نه؟ د جلال آباد ټیپر. تعرفهم بسیماهم، ته به یې پیژنې په نښو. لا يسألون الناس الحافا، سوالونه به نه کوي د خلکو نه چې ور پورې ونښلي. الحافا چې پورې ونښلي چې نه راکې وه ځینې خو داسې ګوره پېښوري، پېښور معنا په پېښور کې نه وي، لاهور کې مي، اسلام آباد کې مي، کراچۍ کې مي، خو کسبګري. بل ورته اخبار کې ونه کته وایي موبایل یې ورسره وي، سوالګري نه دي. دا د پوره د دې یو د دې ځان له یو پوره یو چین دی، یو رابطه ده، یو نیټورک دی. نو هغه یو ځای کې چوک کې سوالګری ناشي، بل ته په موبایل ووایي هلکه دا علاقه ښه ده دلته راځه. پوه شي په خبره؟ دا جیبونه مبونه ډک کړي، زبردسته کاروبار. تعرفهم بسیماهم، ته به یې پیژنې په نښو باندې. لا یسألون الناس، غواړي به نه د خلکو نه الحافا چې ور پورې ونښلي، یعنې چې غواړي نه بیا پورې نښلي. حاجي پخوا په زمانه کې یو سړي لطیفه ویله، دا کتاب البخلا د امام جاهز یو کتاب دی. جاهز پیژنې که نه؟ جاهز هغه کتاب لیکلی کتاب البخلا، د شومانو کتاب، د شومانو قصې دي پکې ټولې. نو پای کې یو قصه داسې ده چې یو ملنګ یا سوالګری او چغې والې وایي این الذین، هغه خلک چرته لاړه پخوا چې به و چې یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، چې په خپله به د لوږې نه خرابېده نو نه نور له به. هغه خلک چرته لاړه په دې بازار کې ګرځېده داسې. هغه سخیان څه شو چې هغه خلکو په خپله به ورته حاجت و او بیا به هم په خپله به یې ځان نه خوړه او بل له به یې ورکوله. نو یو سړی راغی هغه ورته وایي ذهبوا مع الذین لا یسألون الناس الحافا، هغه د هغې خلکو سره لاړه چې په چا پورې به نښتل نه. په هغه زمانه کې به څوک په چا پورې نښته نه. او اوس نو اوس خو ستا په شان دغه دی، نو خلک په خلک پورې نښلي، چرې ډوله ورځي. وایي هغه ځان له زمانه وه. په هغه زمانه کې غوښتونکي داسې وو، خو ورکوونکي داسې وو، غوښتونکي هم داسې نه وو لکه راته چې څنګه یې. وما تفعلوا ما تنفقوا من خير، نو چې خرج کوي تاسو خو فإن الله به عليم، نو بشک الله تعالی په دې باندې پوهه دی. الذين ينفقون اموالهم، کسان چې خرج کوي خپل مالونه بالليل والنهار، د شپې او د ورځې، سرا وعلانیه، پټو ښکارا. څه مطلب دی چې د شپې مقرا شي نو ورځې ته انتظار نه کوي، او چې د ورځې راشي نو شپې ته انتظار.
او چې د ښکاره موقع راشي نو پټ ته انتظار نه کوي، د پټ موقع راشي نو ښکاره ته انتظار نه کوي، خو چې موقع راځي نو خرج کوي. نو فلهم اجرهم عند ربهم، دې دپاره به مزدوري دې ملاویږي عند ربهم، د دې د رب په نسبانې د رب په خوا کې. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او نه به یره په دې باندې او نه به دې غمجن شي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.